برابر سہولیات ملاو شي، حقوق ملاو شي. خو ولې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د ډېر وخت نه د اویاو کالو نه لا قانونیت دی، ظلم دی، کفر دی، د ظلم انتها ده، جبر دی، بربریت دی. او نن عمران خان دا پاڅېدلی دی د دغه قانون او د آئین دپاره جنګ کوي. کم قانون او آئین چې په 73 کې موږ ته میلاو شوی دی، د دغه تحفظ زما او ستا د پاکستاني حق دی. ځکه چې دا جنګ د عمران خان نه دی، د انصاف جنګ دا زما او ستا د بچي دی، دا زما او ستا د مستقبل دی. نو د دې لپاره به انشاءالله د باجوړ ځوانان د عمران خان په دغه کال باندې هر وخت لبیک وي او تیار وي انشاءالله. د دې نه علاوه کم امپورټډ حکومت چې راغلی دی، تاسو ته پته ده چې یو کال وشو په دې ملک کې د مهنګۍ انتها ده، د لاقانونیت انتها ده. دلته کو تاسو ګورئ هر قسم ظلم شروع دی، ټارګټ کلینګ شروع دی، ما او تا وجل کیږو. خو نن تاسو په دې باجوړ کې سوچ وکئ، فکر وکئ چې د دې د مخکې به د امن دپاره چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتو جماعتونه راوتل، خلک به راوتل، لیډران به راوتل. خو نن هغو خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې ستاسو ژبې ولې خاموشه شوې؟ آیا ستاسو مقصد صرف اقتدار و چې د فضل الرحمن زوی ته به پکې وزارت میلاو شي؟ بخیر دی که د باجوړ بچی مړ کېږي، بخیر دی که د پاکستان بچی مړ کېږي، بخیر دی که د غریب بچی مړ کېږي. آیا ستاسو جنګ تر دې حده پورې و؟ د باجوړ ولس ته مې دا خواست دی چې نن نظر واچوئ، هغه خلکو ته وګورئ چا چې به په 1100 تروړه احتجاج به کاوه، دا ملکونه به په غره اخیستي وو او دلته به دا ویل چې عمران خان مهنګۍ راوستې ده. نن په 3200 روپۍ باندې تروړه ده، نن په 3300 روپۍ باندې تروړه ده. خو دا باجوړ یو جماعت چې 11 جماعتونه چې پی ډي ایم نوم دی په اتحاد کې دي، نن د هغې یو لیډر هم راونوتو، نن د هغې یو ورکر هم اواز چوت نه کو چې په دې ملک کې مهنګایي ده. خو انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ورکران ولاړ دي، د پاکستان تحریک انصاف ځوانان ولاړ دي چې هغه به په دې ملک کې د هر قسمه ګرانۍ، بربریت، جبر، ظلم خلاف جنگ او جهاد جاری ساتي انشاءالله. څنګه یا منظور انشاءالله نن منګه د عمران خان په کال باندې د چیف جسټس سره وتستو. دا کړی د دې جدوجهد دا سلسله کم چې د یو کال نه شروع ده، انشاءالله زمونږ حوصلې بس نه دي، زمونږ حوصلې لوړې دي، زمونږ حوصلې چوتې دي. تر هغه پورې به جنګېږو انشاءالله تر کومه پورې چې په پاکستان کې د آئین او د قانون حکمراني نه راغلي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.